ځکه چې کار دې د اسلام ونه کړ او ته سړکونه مې جوړ کړ. نو ما یې د دې خو داسې مثال دی چې یو سړي ته ما وایي چې ورشه هغه فلانکي ځای کې ماله دا فلانکی کار وکړه. یو سړي لېږلی چې ورشه هغه فلانکي ته ووایه چې دا لور دې ماله په نکاح راکړه. هغه چې هلته لاړ د هغه ځای نه د پیازو بوجۍ راوړه. څه یې راوړه؟ غټ غټ پیاز د جلال آباد دا راوړه. هلکه وایي دا په بل ځای کې په 50 روپۍ کیلو دی او ما په 98 کیلو راوړه. نو دی ورته وایي نه زما هغه کار. وایي ته پرېږده سړی ته د چا احسان نه منې. دومره پیاز مې دله په غوړو بوجۍ او ځان مې ستړی کړ. نه هغه وایي چې ما خو ته پیاز له نه وې لېږلی. وی ګوره دی د چا نیکي نه مني. نو روډونه دې پاخه کړه او خلک دې نوکران کړه. خو د اسلام دې ټک کار ونه کړ. ټک کار دې د اسلام ونه کړ. خجي نو دا د الله تعالی سزا درکړه. بس زه دې څه وایم که ته خفه کېږې نو غوږونو کې ګوتې کېږي. که څوک خفه کېږي په غوږونو کې دې ګوتې کېږي. ثم عفونا دا مطلب دی نو باتخاذ ظلمتم کني دینه بغیر ته ماته بل توجیه وایا چې جهاد نه تلو یو بل وجل دا خدای هم د کانه کړه دا سزا یې ولا ورکړه. تم خدای ورون کوم کړي سزا یې دل درکړه. حالانکه زه خو نه ودرېدم چې زه ودرېدم زه به پکې منبر وې دا د منبر کېدم څوک به وې او کم از کم ځکه چاته کې خدای خبر د اسلام وسه ټکه انا که نور څه نه یو بيدینه سره خو بالته نه وې ته بناس ونه ګیره به جوړه کوله موږ خو به کوله مونږ خو به کولای چرته. نو زما باسي طبيعت خو چې ځخوال ته یو سړی ناس دی مونږ خو کوي شراب خو نسکی. ها جی شراب نسکی په دین نه شرمېږي په ګیره نه شرمېږي. هغه بوقرې والا خو سره قائل نه هغه له په کار چې کور ناس بوقرې ته ساجت تلته. ها جی د څنګه ما چلته بربند تل په کار دی خو هم بوقرې والا په کار به کور ته بوقرې قائل نه بیا کور کې ته بوقرې ولې قائل چې بوقره پرده په قران کې ده کنه حجاب په قران کې نو دا په قران کې نه چې وقرنا فی بیوتکن. نو ته څنګه به وکړې قائل به وکړم مسره او بار ته موزي. نو بار ته ضرورت نه بار وتل پکار دین دا ضرورت نه دی. خو خیر ارڅ چې وسه چې زه نیم قائل بل شو کې قائل عزت دغه به بیا ما وی چې زه خو پرې د زه نیم قائل نه بل سره قائل دغه جګړه نه کو. په ټوله دنیا خپل خبره نه مله خو دا ما خپل رائے ده بل خپل رائے. خو کله نور تللی نو کم از کم نور سره نه ته به بيدینه خبره خو نه کوله او د بيدینه خبره جراحي دې مرور کېده پته الکه تمام مرور کېدو لګل به خدای دې غرق کې غرق شي. التکه د حقوق نسوا بل پاس کېدو. حقوق نسوا نه حقوق عصيان. حقوق نسوا او حقوق عصيان نه نافرمانه بل پاس کېدو. نو دا کو تکان راولګید دا مرور شو تیراله. نو تمره ورتوب لتلوي تاخو په تقریرونو کې وېسه بالته امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوما او د باطل پشترګو کې بسترګي ور کوما. نو ته بیا مرور ولې راځي الته بناس وي. ما په یو ځای کې چرته یو صاحب وی چې ته نو تاسو سکړې مې چې زوی نو زما به دا غزنه جنازه راوتی وي تا ته د ښکارم ما یې زبا ولاړ و او دغه ځای کې دا بل د زمانه نه چې زبا یو خدا بل د زمانه نشه پاس کولای. زه دې لپاره تلو مالته چې په ټي وي کې مې شکل راښکار شي. زه دې لپاره نه وم تللی کتاب سن ما برزانه لیونه جوړ کړی ما هیڅ کار کړ ما دا تجربه کړې یو مجلس کې زه د سناس او مجلس هم ډېر لوی خلکو او ما وی چې یو قدم را نه مخکې تللی نشي یا ما جنازه وباسي دې کا دغه نه د دې مجلس نه ما په ډنګ ډولې بارته وباسي یا مې دلته مړ او خبره ته څوک پرې زما استادان هم پکې نشو ما خبره ته څوک نه پرې نو څو وردا یو مسله ده توبه نه استری شابه توبه خبر نه واپس مې توبه نه استری زم نه پرې یا زما علاج وکي یا دا خبره پرې نو یا به په دغه اسمبلی کې زما علاج او د ټول دنیا به کتلی او یا کسان ته ناشو هم مرور شم دې راته عالم مرور نشوي خو سي چل بو نو الته غبل بلا مقابله پاس کو. نو دا خبره ما چې په تجربه کې وکړه په تبصره کې ما وکړه ما سباله به بیا خلک په تاریخ کې وایي چې نه دا بلا مقابله پاسو او بل بیا دغه مشرف په تقریر کې هفته پښوی وې دا بلا مقابله پاس ما ګوره کنه تاسو ته مانه نو چې تال ته وې او جګړه دې کړې وې نو کم از کم او یاو کسانو بر دې بل خلاف ووټ ور کړې نو دا په تاریخ کې نه لیکل کېږي چې دا بلا مقابله پاس دا خو ویل چې او یاو کسان ولاړ ولته مقابله کړي او چې یو نه به کې اسلام د پاره ځان لیوانه نه کنه په خرص لګا منبر دا مشري په تندر لګا په دې څه کېده چې خو هندو ما غره وزیر اعظم دی نو دا هغه وزیر اعظم په خرص لګوم زه په لالم نه توکم
وزیر اعظمي څه ته وایي او بادشاهي څه ته وایي. دا هر څه که په کار دي خو د الله دپاره او د اسلام دپاره په کار دي. او چې تا د اسلام کار وانغسته نو بیا په 18 ترمیم کې ورسره ښه شریک وي ما سره دوکه وکړه، ما شرمېږه چې دوکه در سره وکړم د قوم نه معافي وغواړه. بیا الله شه سین ته ودانګه وایي زه د مشرېډو اهل نه یم چې ما د برنیل دوکه راکړه. ته خو وایې زه په روس او امریکا انقلاب راولم او یو جرنیلګۍ ده هغه دله دوکه درکړه. نو نه د مشرۍ قابل نه پوهېږې په خبره باندې که نه کار د اسلام نه دی کړی. په جامع حفصه باندې اور لګېدلی و او ته تللی وې لندن ته. په لندن کې رشي چلو د نیا واده دی دا ټول لاړه هلته لندن ته. نو دا اور مړ کول ضروري وو که لندن ته تلل ضروري وو؟ نو دا دوکه ده. دا خدای در سره دا ځکه وکړو پېژندلی یې ښه پوه شي په خبره. او زه نو زه خو به څه ما نه به ته څه کم کړي پوهېږې په خبره باندې. ته خو هسې په مخه کاڼي ما له خو دومره کاڼي میلاو دي دومره کاڼي په دې سر چې بل کاڼی راځي په کاڼي لګي. رمان الدهر بالارزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي. وی زمانې په دومره غشو ویشتم چې په دې زړه کې اوس دا زړه په هغه غشو کې دننه پټ شوی. فصرت اذا اصابتني سهام. اوس چې کله غشي نور راځي نو تکسرت النسال على النسال. هغه شی زړه ته نه رسي په غشي لګي. غشي ته دومره چار چاپېره پراته دي هغه شی په غشي لګي. زما دا پروا شته نه پوهېږې په پښتو. خو دا خبره به زه کوم کنې ته به ما مطمئن کړه ته به ما مطمئن کړه چې په حفصه باندې بمباري کېده نو تا په لندن کې کار ضروري و که دلته دا ضروري دا اور مړ کول ضروري. ته وې هلته به مې څه کړي وې میدا ممبران به ټول راغلي وې دلته په اسلام آباد کې مناس وې او نه به دې ډوډۍ خوړه او نه به دې چیس کړې او د دنیا به راته کتلې چې هلکه زه دا نه منم. نور د سره دا نه شو کولی. نورو مو نه کړه تا دا ټول مذهبي جماعتونه دا ټول څه لګیا دې په خوله کې به څه شوړې وې ځکه. او راغه هلته کې بل پاس کېده ده وایي دا کفر دی او کفر دی او کفر دی او بیا چې پاس کېده بیا ته مرور راغی نو چې کفر دی نو هلته به ځان مړ ده کړم چې ځان به نه شي وجلی نو بیا ما ته دلته تقریرونه مه کوه. اسلام دپاره ځان وجلی نه شي نو بیا دنیا ته ووایه یاره زم داسې د پویو مجنون یم د پویو مجنونان دي. تش په تقریر باندې ما له اسلام راولي. خاجي دا خبره ده ښه په دې ځان پوی که که خفه کېږې نو خفه شه خدای دې تا خوشحاله. وإذ آتینا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون. او چې کله موږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب او فرقان دا رستنۍ خبره. فتوبوا الی بارئکم نو توبه وباسئ خپل خالق ته توبه وباسئ خپل خالق ته. او فقتلوا انفسکم یو بل ملکه ځانونه ملکه یعنی یو بل ملکه. ذالکم خیر لکم عند بارئکم دا خبره ستاسو د پاره خدا عند بارئکم ستاسو د خالق په په نسبت دا الله په نسبت دا خبره خدا چې اوس یو بل سکه د مرګ کارم نه دام په یو بل راخته شو نه یو وې ده مې نه ده بل وې ده بل مې نه ده ایو بل ته وې ده مې نه ده بل وې ده بل مې نه ده یو وې ده د لاس ورانه او بل وې ده د لاس ورانه یو وې مونږ خو کول خو دنه بریدو او بل وې مونږ خو کول خو دنه بریدو نو ما ته خو دواړه یو شانتي دا مطلب شو. فتاب علیکم الله تعالی بس تاسو توبه قبول کی ځکه چې انه هو التواب الرحیم ځکه الله تعالی توبه قبلونکي او مهربان دی. واذ قلتم یا موسی او چې کله تاسو ویلو چې اے موسی علیہ السلام لن نؤمن لك مون پتا باندې اعتماد نکو مونږ ستا په خبره اعتماد نکو. ګوره ما د امن یؤمن په سله کې لام راشي مطلب اعتماد کولی. دا چې کله موسی علیہ السلام کتاب راوړو او دی بیا وی چې دا کتاب دې کې هډر ګران احکام دي نو دا چې الله تعالی مونږ ته وایي دا زما کتاب دې مونږ به علم منو. موسی علیہ السلام د ځان سره الته بوتله چرته کوه تور ته او یا کسان واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا او یاو نو چې هغه ویال تعالی نو بلبل څه شروع کړ الله په تندر را خلاص دا په اسمبلی کې ما یاو په اسمبلی کې دا شي نه سو خدای خبر دې دا پکې ولې رااله الله دې خیر را پیخي قسمت خراب نو الته بیا بلبل څه شروع کړ تلی سلام الته بیا بلبل څه شروع نو الله تعالی د اسمان نه الته تندر پر اپره وس خو بیا موسی علیہ السلام بیا راځوندې کړو دعا یې وکړه بیا راځوندې
نو دا هغه خبره شو. ولن نؤمن لك مستاب خبر باندې اعتماد نکو حتا نر الله جهرتن چې مونږ وینو الله تعالی مخامخ پړاګا چې زمو په مخ یو وای چې دای د سیکړ. نو فاخذتكم الصاعقه تندر د باندې را پریوته تندر پی فاخذتكم الصاعقه تاسو تندر ونی ولې تندر د باندې را پریوته وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل. ثم بعثناكم من بعد موتكم بیا مونږ تاسو راژوندي کړی د مرګ نه بعد. څنګه وای په اردو کې وہی کیا عجب ہے اگر یہ بیڑا غرق ہو کر پھر ابھر آئے. عجب کیا ہے اگر یہ بیڑا غرق ہو کر پھر ابھر آئے کہ ہم نے انقلاب چرخ گردوں یوں بھی دیکھے ہیں. بعثناکم من بعد موتکم په دنیا کې مړم کړو بیا راژوندین کړو. نو که ست توبه وباسئ نو کې دې چې الله تعالی ست توبه قبول کړي او بیا واقعي د اسلام د غلبې کار وکړي چې اوسه پورې خدای سره لور په لوټه تیر کو هو د رښتیا نه چرته وکړي چې الکه عزت پر اسلام کې ده راځه د اسلام صحیح کار وکړي. الله تعالی بدل بیا مقدر کوي. الله تعالی بیا هم صدر کوي مقدر کوي. دا مطلب شو چې ته سم شي الله. ثم بعثناكم من بعد موتكم بیا مونږ تاسو